دویم کال روان دی چې په ګرده نړۍ کې د کرونا وبا د لاسه ډېرې ځوانۍ مرګ ته ورترغاړه وتې. حکومتي ادارو هم د دې د مخنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو دا وبا د ختمېدو نوم نه اخلي او ورځ تر بله پکې زیاتوالی راځي. نن په کوکارۍ علاقه سوات کې د کیکې کاروان تنظیم د دې وبا نه د بچ کېدو لپاره د میډیا هاوس نه تر هایر سیکنډري سکول پورې واک وکړو او په لاره تلونکو پیدل، موټرسایکل، ګاډو والا او دکاندارانو باندې ماسکونه تقسیم کړلو. په دې واقع د تانه کوکارۍ ایسیچو فضل رحیم خان او نورو پولیسو هم شرکت وکړو. د واک وروسته په هایر سیکنډري سکول کوکارۍ کې د تنظیم جنرال سیکرټري محمد عالم خان د میډیا په ذریعه باندې د علاقې خلکو ته خبرداری ورکو او وی ویل چې نن په هندوستان کې وګورئ چې د بې احتیاطۍ د وجې نه هغوی له د سیزلو هغه پروګرام نه کیږي او په قطارونو کې ولاړ دي او خپل مړي ورسره دي. هندوستان او پاکستان دواړو کې نن اکسیجن شارټ دی او هغو دا کوششونه کوي چې بهر د اکسیجن دپاره هغه اډر ورکي، خو بهر ملکونه هغو ته اډرونه پوره شوي دي او نور اکسیجن نشته. نو دې دپاره د سوات ریشو نن سبا هغه په مردان پسې دویم نمبر ده. نو د خپل کلیوال کاروان دا میسج دی، دا ویژن دی او دا میشن دی چې یاره په خپلو کورونو کې او په خپل روزګارونو کې په خپلو دفترونو کې دا ټول تاسو سوشل ډسټنس، سینیټایزر او ماسک دا بالکل لازمی او فرض وګڼئ. د کیکې کاروان تنظیم هم دا دویم کال شروع شوی دی چې په بېلابېلو طریقو سره د غریب ولس خدمت کوي او د دې وبا نه د بچ کېدو لپاره وخت په وخت د علاقې خلکو ته ویناګانې کوي. موږ ټولو ته پکار دي چې د دې وبا د مخنیوي لپاره په حکومتي احکاماتو باندې عمل وکړو، خپل ځان او نور خلک د دې وبا نه بچ وساتو. سمدان جوم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات. زیاتوی د غم زدا او غم پسا